اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بل باب شروع شو باب تحریم تشبه الرجال بالنساء. وی سړي چې د ښځو مشابهت اختیاري نر وي او جامې د ښځو اچوي، نارینه دی او د لاسونو او د خولې حرکات او سکنات د زنانو غوندي، نارینه دی او کړه وړو کې داسې د ښځو په شان ځان جوړوي، نر دی او د ښځې په شان आवाज وباسي، دا حرام دی حرام. دغه شان والنساء بالرجال او زنانه وي او ځان د نارینو په طول برابري، فی لباسنا و حرکت و غیر ذالک. ښځه د جامې د سړو اچوي، پټکې وي، واسکټ اچوي، د نرو په جامه ځان جوړوي، حرام. سړی به د خپلې جامې سره ځان جوړوي، سړی نر دی که نه، او زنانه به د زنانو په لباس او په جامه ځان جوړوي. د یو بل مشابهت اختیارول په لباس کې، په حرکات او سکناتو کې، په خبرو اترو کې دا حرام دي. 1401 نمبر حدیث مبارک دی. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت تے فرمائی لی دی، لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام لعنت فرمائی لے دے، لعنت ویلے دے، المخنثین من الرجال، پاغ نارینو باندې چې حلیه د ښځو اختیاري، شکل او حلیه د ښځو په شان جوړي. والمترجلات من النساء، او لعنت ته پاغ ښځو باندې چې مردانه انداز اختیاري، د زنانه او مردانه حلیه مردانه انداز اختیاري، لعنت ته. وفي روایت، او بل یو روایت کې راغلی دی، لعن رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم المتشبهین من الرجال بالنساء، فاغه سړو باندې نبی علیہ السلام لعنت ویلې دی چې د ښځو مشابهت اختیاري، والمتشبهات من النساء بالرجال، او لعنت ویلې دی په هغه زنانو باندې چې د نارینو مشابهت اختیاري. رواه البخاری، دا حدیث امام بخاری رحمه الله صحیح بخاری کتاب اللباس باب المتشبهین بالنساء کی ذکر کړی دی، او په کتاب الحدود باب نفی اهل المعاصی والمخنثین، امام احمد رحمہ اللہ مسند احمد شریف جلد 1 صفحہ 2291 کی، امام ابو داود رحمہ اللہ، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابن حبان او دا شان امام بهقی رحمہ اللہ دی حضرات محدثینو دا حدیث په خپل کتابونو کې ذکر کړی دی. ویل نبی علیہ السلام لعنت ویلې، دو خبرې دي کنه. نبی علیہ السلام لعنت ویلې په هغه نر چې د ښځو حلیه اختیاري، او په هغه ښځه چې د سړو حلیه اختیاري. نو اول خو دې حدیث کې په دې خبره ځان پوهیل پکار دي چې لعنت څه ته وایي. لعنت ډېر حدیثونه دې نه مخکې تېر شوي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي چې په یو بل لعنت مه وایئ. پخپله موږ نبی علیه السلام منع کړي وو چې په یو بل باندې لعنت مه وایئ. او سوال دا دی چې دلته پخپله دې حدیث کې نبی علیه السلام په دې سړو او په دې ښځو باندې لعنت ویلی. نو د لعنت معنا ده البغض عن رحمت الله، د الله تعالی د رحمت نه لرېوالی. زمونږ پیغمبر علیه السلام رحمت للعالمین دی، الله پاک رب العالمین او پیغمبر رحمت للعالمین، د ټول جهان دپاره رحمت دی، او کوشش دا کوي چې خلک د الله رحمت ته رانږدې کړي. د نبی علیہ السلام کوشش دا دی چې خلک د الله پاک رحمت ته رانږدې کړي، رحمت للعالمین پیغمبر. او دې نر او دې ښځې ته د الله د رحمت نه د لرېوالي څه کړي دي، خیرې کړي دي چې خدای دې داسې سړی د خپل رحمت نه لرې کړي چې نر دی او حلیه د ښځو جوړوي، او هغه ښځه دې الله د خپل رحمت نه لرې کړي چې هغه دا زنانه او کړه وړه او حلیه او لباس او جامې او انداز دا د نارینه اختیاري. شته که نه داسې خلک؟ خدای والي دي، خبره پوهېږي نه. الله تعالی دې مونږ او تاسو بچ کړي، الله تعالی دې ټولو ته هدایت وکړي. نبی علیہ السلام خلک د الله رحمت ته راجوښتوي او دې ته د لرېوالي خیرې کړي دي. نو تاسو په خپله اندازه لګولی شئ چې دا څومره خراب کار دی.
او بل دا دی چې مونږ امتیان یو بل باندې د لعنت ویلو نه منع کړي او په خپله په دې دوه کسانو لعنت ویلی دی. معلومیږي دا چې دا د لعنت حقدار دي. اوس د حدیث کې ویلی شوي دي مخنثین، مخنث درې قسمه مخلوق دی د الله پاک. یو هغه دي چې نارینه دي، نران دي. دویم هغه دي چې زنانه ذات دی، زنانه جوړې کړي دي الله پاک. دریم مخلوق هغه دی چې هغه نه نر دی او نه ښځه ده، هغه ته مخنث وایي. مخنث مونږ او تاسو ورته اجلا وایي. دا دوه قسمه. یو قسم پیدایشي طور باندې وي، بس د پیدایش نه دغه شانتي وي، د هغه د نارینه او د زنانو د اندامونه دواړه په وجود کې موجود دي، هغه ته مخنث وایي، اجلا وایي. پیدایشي طور باندې وي، په دې لاسونو په انداز او دغه کې لکه د ښځو په شان نرمي او لچک وي. او دویم هغه دي چې هغه پیدایشي نه، پیدایشي نر دی، نر خو په زور باندې ځان اجلا کړی دی. نو دلته کې دا لعنت چې ویلی شوی دی دا چې په زور ځان مخنث کړی دی، په ده باندې لعنت دی. په هغه روم باندې خو معذوره دی، خو خدای داسې جوړ کړی دی، هغې کې خو د هغه څه قصور نشته دی. او پاتې شو ښځې، نو زنانه چې هغه مردانه لباس اچوي، مردانه وضاقت اختیاروي، رهن سهن لباس کې د سړو مشابهت اختیاري، په هغې باندې لعنت دی. دا دواړه عملونه حرام دي، حرام، دا دواړه عملونه حرام دي. اوس داسې کار شوی دی چې مونږ دویم دریم ځوان سره هلک سره لاس میلاو کړو که نه، نو لاس کې بنګړی اچولی، ځینې خو ورکې داسې خواږه شوه چې هغې اوس غاړه کې امیل هم اچولی، لاکټ چین مین اچولی. دا حرام دي. نارینهو دپاره دا بنګړي ښه بال بچهداره سړی لاس کې د ربړ بنګړی اچولی، ما ورته دا څه دي؟ نو دا بس سوچ نه دي تا چا اچولی، یاره جي وي دا ګوتې مې نیلې کوي، دم کړی مې په کلار کې نه دم په نیلو واچوه که نه بس ښه به شي. دا بنګړی خو منع دی، دا خو نبي علیه السلام منع کړی دی. بل د شوق دپاره اچولی دی، د شوق دپاره. او بل د دغه دپاره اچولی دی چې د پاټۍ ماټۍ اظهار تی کېږي چې 14 اګست کې دا تړیا چې دا حرام دي، منع دي. بنګړی نارینهو دپاره حرام دي. او کړه دا خو د دغه دپاره چې د علامت دپاره، او حاجیانو ته د علامت په طور باندې که چېرته حادثه کې مړ شي نو لاس وګوري چې دا د کومې خیمې دی، اته پته پې لیکلی شي، بیل شی دی. او ضرورت شو، ضرورتونه چې کوم دي دا یاد ساتئ. په مسایلو کې ضرورتونه مستثنا دي. لکه ګوره یو سړی ولاړه مونځ نشي کولی، ولاړه مانځه کې فرض ده که نه، او معذوره دی نشي کولی، نو ده ته حکم دی تا باندې ولاړه نه ده فرض په ناسته وکړه. ضرورتونه مستثنا دي. ګوتمو باره کې مونږ خبره کړې وه که نه، ګوتما صرف د چاندی هغه هم سوماسي ده، د هغې نه چې زیاته شي د نارینه دپاره حرام، سونه حرامه ده. او دا نور ورکې غمی ممی چې اچي د دې نه هم چې ځان وساتي بهتره دی. او بعضې هلکان دي اوس غاړه کې دغه اچولی، چین یې اچولی، حرام. مکمل وضاقت د ښځو په شان جوړه کړي وي. الله پاک دې زموږ او ستاسو د ټولو حفاظت وفرمایي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه.